څونه په دې دښمنۍ کې د څو کسه به د خپل خاندان نه بایللي دي؟ څوک دي؟ کمې رشتې دي؟ رشتې ډېر دردولی یاره بس تیرونو ډېر وکړل. دا دونه عمر دښمنۍ دې وکړې، ګټه دې څه وکړه؟ څه وایم دا موږ پښتانه پښتو دې ته وایو که نه چې څوک راته کنځلي وکړي او سر وله وران کړو که نه، نو دې ته مونږ پښتو وایو. نو دا څه ښه پښتو ده؟ نه دغه پښتو نه ده چې زمونږ به کم سے کم زمونږ به کروڑونه روپۍ لګېدلي په دې حالاتو کې، په دې دښمنۍ کې. چې دا دښمنۍ به ختمیږي څنګه؟ ستا دا دښمنۍ به لکه ختمیږي څنګه؟ ته څه وې چې دا وایم چې ته درګذر کې؟ بالکل یې کو خو پښتانه زموږ خو روایات دي که نه، د پښتنو خو روایات هم دي. لکه ابراهیم په تندر دې دا روایاتو لګي مې راته یادوه. په دغه روایاتو باندې به زه څه وکړم چې زما بچی یتیم شي؟ په دغه روایات ته په شین اسمان په تندر باندې ولګي چې کورودانې کونډه شي، او دغه روایات ته په سور اور باندې وسوځي چې د پلار ملا راله ماته کړي، او دغه روایات ته په سور اور باندې وسوځي چې رور رانه واخ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټیلی ویژن قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما قدرمنو نننی پروګرام کې د دښمنۍ ښکار د یو خاندان سره خبرې کوم، او دا هغه خلک دي چې دوی د ټوپک او د کارتوسو سره رالوی شوي دي. کم وخت کې چې ماشوم ته قلم او کتاب په لاسو کې پکار، نو دوی په لاسونو کې کارتوس او وسله راغلی وه. نننی پروګرام کې مې کوشش دا دی چې د دښمنۍ نه نفرت پیدا شي او د امن لار خپله کړی شي. ما سره ابراهیم ولاړ دی، د هغې خاندان را سره ولاړ دی، دوی سره خبرې کوو. ابراهیم سلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراهیم څنګه دی؟ د دښمنۍ د دې ژوند حوالې سره به راته څه ویل غواړئ؟ نو سرجي دښمني خو ډېر ګران شی دی. دښمني تیاري دي، دښمنۍ چې کم دي نو خوارۍ دي او قیامتي، بس چې په چا باندې راغلي د هغوی ته پته لګېدلې. ستاسو د دښمني د کوم وخت نه شروع شوې؟ د کال کم و؟ سرجي زموږ دښمني په 1992 کې، د 1992 نه تر اوس ساعته پورې تاسو په دښمنۍ کې را روان یاست. هغه وخت عمر څونه و؟ یاره زه په نهم کې هم تقریبا 14 کالو به وم چې کله زموږ دښمني شروع کېدله، او دا نورونه چې کوم نو لکه موږ شپږ ورونه وو، ټولو مشر یې که نه؟ او دا زمانه کشران. نو چې په نهم کلاس کې وې کنه سبق دې به پوره کو؟ سرجي سبق خو چې کله مې والد صاحب مړ شو نو لکه تاسو ته ما وویل چې بس تیارې شوې، خوارۍ شو، سبق پاتې شو که نه؟ مزدوري شو، سبق پاتې شو. خو بیا هم لکه ما پرایویټ او یو څه بل څه لکه زموږ مور چې کومه ده نو دا یو عظیمه ښځه وه، هغې چې کوم دی موږ ته چېرته هم د دښمنۍ دغه نه و راکړی چې ګنې یاره تاسو دښمني وکړئ یا دغه وکړئ. هغې بس ویل خپل سبقونه ووایي بس کېږي به. او نو هغې چې کوم دی موږ له راټینګ کړلو، او ما هم لکه ایم ای کړې ده. زما ټول ورونه موږ سبق ویلی دی، خو په خوارو په مزدورو باندې مې ویلی دی. صحیح. نه نو د دښمنۍ سره ته سبق څنګه وې؟ د دښمنۍ سره موږ داسې سبق ویو چې لکه موږ دښمني خو موږ ماشومان وو، زموږ ترونه وو دغه وو، نو هغې نه بیا چې کله زموږ دښمني شوله نو یره م وه دغه م وه، خو بس موږ ځان الله ته سپارلی وو چې بس هر څه کېږي بس ټیک ده. خو لیکن د سبق چې کوم دی د تعلیم دا موږ د لاس نه دغه کوو، موږ به ضرور تعلیم کوو. نو ما پرایویټ تعلیم کړی، په پټ پټواني موږ سبق ویلی دی، کله یو ځای پټېږه کله بل ځای پټېږه، خو موږ هغه سبق چې کوم دی نو موږ پوره کړی. صحیح دی. یقینا چې ډېر ګران کار دې کړی دی چې چېرته د دښمنو کورونو ته تللی مو هلته خلکو سبقونه نه دي ویلي. دې نه علاوه داسې وخت راغلی دی چې په کور کې غربت د ډېر غربت له وجې نه چین او روټۍ نه وي، اخترې هم دغه سختو سره تېرې کړي دي. نو سرجي چې کله ته په دښمنۍ په اخته شئ نو تا نه به ټول خلک مخ واړئ، ستا خپلوان به هم د نه مخ واړئ، خپل چې دوستان یا هغه هم د نه ځان ساتي، هر یو سړی به نه ځان ساتي. کله چې زما والد صاحب شهید شو نو دې زموږ کلي کې د جینکو سکول دی، نو ما او د اسماعیل موږ لکه 14-15 کاله عمر وو زموږ، نو د دې بنیادونه چې کوم موږ په 100 روپۍ باندې کړي وو، ډېړې م کوله، ډېړې م کوله، او هغه دغه موږ کول. او بس داسې وختونه وو چې لکه داسې به ته ووایم چې موږ له به چا قرض هم نه راکوو، ویل د دوی نه به څه والو، ماشومان دي. او ډېرو خلکو به ویلم چې یاره دا ماشومان دي دوی به لیوني شي، ځکه پلار یې مړ شو په سختو باندې پاتې شو، بس دوی به چې کوم دی نو دا ژوند به دوی ونه کړلی شي. خو چونکې زموږ مور چې کومه وه نو هغه یو عظیمه ښځه وه. صحیح. خاص پر دښمنۍ کې صرف ستاسو یو والد صاحب مړ دی؟ سرجي زما والد صاحب چې کله شهید شو د هغې نه پس بیا زما ورور تاجدار، هغه سپیشل برانچ کې ایس آی و،
هغه پکې وفات شو. بیا د هغې نه پس ګولۍ ولګېدو. په ګولۍ باندې ولګېد. په هسپتال کې یو میاشت او 2 ورځې ژوندی و. هغې نه پس بیا وفات شو. بیا د هغې نه پس زما بل کشر ورور اسفندیار هغه په دې دغه کې سروس منیجر په سوزوکي کمپنۍ کې هغه پکې وفات شو. وراره مې پکې ولګېد، دغه اسفندیار سره لګېدلی. لکه ستا 2 ورونه او یو پلار دا د دشمنۍ وخوړل، یو د وراره وخوړو، وراره مې زخمي و. وراره دې زخمي شو. خو ډېر ګران قیمت ته باندې تېر شوی. ډېر زیات لکه داسې وخت په موږ راغلی دی چې لکه د برداشت نه باري. خو بیا دا رښتې خو د ټولې خوږې وې که نه، ټولې خوږې وې، د یوې داسې وه چې لکه کمه نه ده د بلې نه. خو کومې رښتې ډېر دردولی یاره بس تیرونو ډېر ودرل، تیرونه مې مړه شو. بس ملګري دي که نه. خصوصا دې کشر ورور چې کوم دی اسفندیار، ځکه چې دی ډېر داسې و چې د په دښمنۍ کې هېڅ څه کار نه و. د سبق ویلی و، بهر و او بیا یې نوکري کوله. بیا پېښور کې کور جوړ کړه، ښځه یې ملته وکړه او ما پسې به تاریخ لراته، لیکن هغه هم دې ظالمانو پرېنښود. اسفندیار کله وفات شوی؟ په 2022 کې وفات. 2022 کې که نه، 2026 شروع شو، 3 کاله 4 کاله وشو، خو نن په سترګو کې اوښکې دي. اسفندیار نامه چې مې واخیسته نو خورې ونیولې که نه. په دونه عمر دښمنۍ دې وکړې، ګټه دې څه وکړه؟ هېڅ دښمنو کې ګټې نشته، دښمني ټوله تاوان ده. چې د خلکو ته ښه پته مې که نه چې تاوان دی، ګټه پکې نشته، بیا یې ولې کوي؟ نو سرجي خلک وایي ګینې دا موږ پښتو کوو، حالانکې دا پښتو نه ده، دا جهالت دی. که پروز کو تا ته یو سړی ځینې خبرې وکړي یا زیاتې د سره وکړي، د هغې نورې لارې هم شته دی. خو ټوپک اوچتول نه وي په کار. چا چې ټوپک اوچت کړی دی هغه بیا د دې نه دغه نه دی پاتې شوی، هغه بیا ډېر په هغې ستومانه دی، بیا دی هر څه کول غواړي خو بیا وروسته هېڅ هم نه کېږي. نو دغه د دښمني ډېر زیات ګران شي. ابراهیمه چې اوس خدای دې له دې دښمنۍ نه خلاص کړي که نه، دعا هم ده چې الله دې په خیر سره خلاص کړي. خو فرض کا یو سړی تا ته د دې نه پس بیا بد تهذیبه انسان یې، هغه راته بدې ردې وایي، خپل تربیت یې ټیک نه شوی، خو تا ته څه بدې ردې ووایي، څه سپورې ستغې درته ووایي، کنځل درته وکړي، ته به څه کوې؟ بیا به ټوپک راخلې، دغه سړی به وجنې که نه، را روانېږې به تې. لکه موږ شریفان خلک یې که نه، خو که موږ ته هم فرض کو مخکې هم چا دغه کړی نو موږ ورته داسې دغه نه دی ورکړی چې ګینې یاره په خندا باندې ما خبره. او اوس هم چې کوم دی که فرض کو موږ ته یو سړی زیات هم ووایي، موږ ته یو سړی داسې ګزار هم را باندې وکړي نو موږ به ورته دغه ور مخ ور وانهړو. دا تبدیلي دې دښمنۍ راوستله که نه؟ بالکل دا دي دونه سخت ژوند دې وکتلو، سخت ژوند او غمونه، تکلیفونه او بربادۍ مو ولیدلې. موږ ډېر زیات خو زما والد صاحب چې وفات شو هغه هم په موږ یو قیامت راغی او بیا چې کله هم دارونه موږ ښه شو یو وخت ته راورسېدلو. هغه ابراهیمه یوه ټپه دې رایاده کړه، وایي خدایه هېڅوک بې پلاره مه کړي، بچي بې سره شي بیا خپل پردي کنځینه. نو د پلار دغه نعمت چې د سړي د بچي د سر نه اوچت شي دغه سوری، نو یقینا چې هغه بچي بد تهذیبه شي. خو تاسو بیا هم خپلې مورکۍ د عظیمه مور ده، هغې ستاسو تربیت صحیح وکړو. دا دې تره دی؟ جی دا مې تره دی. کاکا څنګه بس خیر مجي طبیعت دې ښه دی؟ بالکل خیر. تا خو به زه یم چې د ګیرې را ویښته ور سر ویښته ورې به د دښمنۍ کې سپین کړي دښمنۍ کې سپین شو او که نه صحیح ده. او ټوله دښمني وه. اصل وایم دا موږ پښتانه پښتو دې ته وایو که نه چې څوک راته کنځلې وکړي او سر وله وران کړو که نه، نو دې ته مونږ پښتو وایو. نو دا څه ښه پښتو ده؟ نه دغه پښتو نه ده. یو سړي درته کنځل وکړه خیر یې که سبا به دله هغه عذر درکړي، دغه کنځلو معافي به در نه وغواړي. خو دا نه ده چې ته ټوپک ته لاس کوو ډز پې وکړو ویې وله مړی تا خو نور هم ځان غار کړو. کاکا یو بل تپوس ته نه کومه، بوټې ولاړې که نه، توت وي بکیاڼه وي بل څه وي، په هغې به برید د پاسه ولاړې که نه، په هغې باندې مونږ یو طرف نه 2 کسه مړه کړو، بل طرف نه 2 کسه مړه کړو. دا څنګه دا غلط فهمي ده. هغه د علاقه کې ښه سپینګیري شته، سپین روبي شته، وغواړه خیر به دې وغواړي، جرګه به پرې وکړي، که ستا کوتاله به یې درکړي، که ستا نه او د هغه بل و هغه ته به یې پرېږدي. خو مرګ او جوبله او وال ټکول او تاڼه تحصیل دا اسان شی نه دی، ځکه چې زمونږ به
کم سے کم زمونږ به کروڑونه روپۍ لګېدلي په دې حالاتو کې په دې دښمنۍ کې قسم په خدای دی چې موږ 100 ګټل نو 15 وکیلان یا 4 وکیلان چې یو سړی چلی او د مردانې د ثوابۍ نو ډېر زیات تاوانونه دي او بیا وروستو هغې ته سړی نشي ټینګېدی پټې دی ولا چېرته خرڅ کړی دی پټې نه چې کالي ټوپکې ځینې څیزونه ډېر هم خرڅ کالي دې خرڅ کو په او د دښمنۍ کې واو اوس بیا خدای پاک فضل وکړو اوس ځینې څیزونه واخیستل یعنې ډېر دښمنۍ ګټه هم تاوان دی صاحب او تاوان هم تاوان دی دښمنۍ کې به ماته یو سړی ګټه وکړي چې دا ګټه کړي دښمني ټوله د تاواني خو دومره ده چې بس څه به وکړو خدای د ډاډ خدای قهر او عذاب دی که عذاب دی او ابراهیم په دې انسان باندې چې سړی ډس کوي که نه او وجنې که نه ټوپکې ورته رډي کړی نو دا هم ډېره ګران مرحله یي که نه ډیره زیاته ګرانه مرحله او بس دا لکه تچ ټوپک چاته نیغې او ډس پکې نو دا په زړه کې راولي چې دا به یو ورځ په ما باندې دا ډس کېږي زما په سینه کې به هم دا ګولۍ نه نوځي دا داسې دغه نه کېږي چې ګنې یاره یو سړی به یو په چا باندې ډز وکړي او هغه وایي چې ګنې زه به پټ شم یا به ګنې زه بچ شم دې کې څوک هم نه بچ کېږي کوم هغه لمحه چې هغې کې درته د خپلې دغه مړې رشتې درته ډېرې در یادېږي او بس چېرته کې ځان لشي په حجره کې یا په کور کې په کوټه کې ځان لشي او په زوره زوره وجاړې یا غلې غلې وجاړې نو ډېرې مرحلې داسې راځي لکه که غم راشي نو ټول ورته یادېږي لکه زما مور مړه شوه موږ ته ټول یادېدل موږ مور نه ژړل موږ خپل ورونه ژړل او دغه چې کوم دی چېرته اختري غمي ښادي ودونه په هر موقع باندې چې کوم دی تا ته خپل چې کوم ستا خواږه دغه رشتي هغه به راته یادېږي او هغه غم به دې دړدی او ته لکه یو زموږ خاندو لکه اوس زه تاسو سره خبرې کوم یا عام دغه کې محفل زه وخاندم خو دا خندا زموږ د زړه نه نه وي ظاهري خندا چې کومه مصنوعي خندا په خوله باندې بچي دې سبقونه وایي او جی زوی مې دی یو بس سبق وایي او جی په یاره باندې سبق په یاره سبق وایي ټول زموږ خو ټول ژوند د یارې دی چې چېرته د بوټي نه به هم یارېږي د بوټي نه میرېږو که چېرته چا غم ښادۍ له لاړ شو نو م راته وایي مه راځئ که قبر له ځو هدیره کې قبر وي د چا قبر کنو هم خلک راته وایي مه راځئ د کوره چې وځي که نه د وړو مور کورودانه خو به دې دا په سجیده پرته چې خدایه ژوندی راولې که نه سرجي زموږ مور وه چې هغه به موږ به رالو کور ته نو هغې به موږ له هغې راکړل بېجلا مې زړه مې راټول شو چې ژوندی کور ته اوس په دغه ستا کورودانې به چې ته د کوره بهرې لمحه په لمحه به یې دغه غم خوري که نه چې خدای د سر سوری مې ژوندی راولې کور او جي بس دښمني خو داسې شیز دی چې په دې کې خو پته نه لګېږي چې څه وخت هم یو څه کېدی شي خواهش دی څه دی بس خواهش مې دا دی چې یاره بس سړي دښمني نه وي روغي سبقونه وایي او بس یو ښه ژوند تېروي بس یو ښه ژوند تېر چې دا دښمنۍ به ختمېږي څنګه ستا د دښمنۍ به لکه ختمېږي څنګه ته څه وې سرجي دښمني په داسې ختمېږي چې په ځان کې به برداشت پیدا کړي او هغه درګذر به پیدا کړي بس الله ته بار څه پرېږدي چې بس الله ته مې هر څه پرېښي دي او بس الله دې زما نو هسې دا وایم چې ته درګذر کې بالکل یې کوم لکه ته دونه د دښمنۍ تنګ کړی چې ته بس وایې چې زه د ځان خلاصوم بس چې څه راسه شوي دي خو بس مر شوي دي خو بس روغه کوم دا لکه زمونږ خو پښتانه زمونږ خو روایات دي که نه د پښتنو خو روایات هم دي لکه ابراهیم په تندر د دا روایاتو لګې مې راته یادوه په دغه روایاتو باندې به زه څه وکړم چې زما بچی یتیم شي په دغه روایات په شین اسمان په تندر باندې ولګي چې کورودانې کونډه شي او دغه روایات په سور اور باندې وسوځي چې د پلار ملا راله ماته کړي او دغه روایات په سور اور باندې وسوځي چې رور رانه واخلي او 4 کاله بعد هم د ابراهیم په سترګو کې اوښکې په تندر د دا روایات ولګي مې راته یادوه پښتو دا روایات نو سرجي موږ خو دا هر څه چې موږ کوو موږ د دې دپاره چې دا خلک به څه وایي لکه که موږ دښمني کوو که نه جي نو موږ د دې دپاره کوو چې یاره سبا موږ ته پیغور کوي لکه هغه خلک ابراهیم جانه زما خوږه روره چې دې خلکو ته دې پرېښوده که نه قسم په خدای چې لس ته به نور هم وجیني نه د باندې څوک خوشحالېږي نه د باندې څوک خفه کېږي چې ابراهیم په اور کې ولاړ دی په اور کې ته سوځې ستا خاندان سوځي ستا بچی سوځي ستا رور سوځي او ستا کاکا سوځي هغه څوک چې وایي چې یاره دا پښتو ده نه هغه ښه بېغمه سملي او سهار راپاسي کوي په سپیل کې ته ناستې سوکینې کې بس سر زه بس دا یو دغه وکړم چې
دشمنی چې کوم ده دا یو عذاب دی، یو لعنت دی. او لږ شان که سړی سوچ وکړي، فکر وکړي او لږ ناکام وکړي نو او خپل حالاتو ته وګوري نو داسې حالاتو نه د دشمنۍ او د دغه نه به هغه خلک بچ کېږي. قدرمنو کتونکو د ابراهیم جان خبرې تاسو واورېدلې. د 1992 نه تر اوس ساعته پورې دشمنو خوړلې دی، پلار یې وبایلو، وروڼه یې وبایلل، زخمی هم شو، خو نن هم ډېره دشمنۍ نه ځان خلاصول غواړي. انجام یې دغه دی چې هر څونه یو طرف ته بل طرف ته د لاشونو تباهي وشي، خو آخر خبره دغه چې بیا روغه کېږي. نو پکار دا ده چې د لاشونو تباهي کېږي، د هغې نه مخکې پکار ده چې سوچ وشي، ډز ونه کړی شي، او چې وشي نو بیا هم پکار ده چې دغه اور چې کوم ولګي چې دغه نور خور نه شي. او دا اور به سیبه هلې نه خورېږي چې کله زما او زما د جرګې مشر د زړه نه وغواړي چې دا اور چې نن د ابراهیم په کور لګېدلی دی چې دا خور نه شي، او چې کله پکې زما د جرګې مشران جرګه د پیداوار ذریعه وګرځوي او هغه د روزګار ذریعه وګرځوي، نو صاحبه د ابراهیم د کور اور به بیا صرف په پلار باندې ودرېږي نه، دا به رور هم خوري، دا به بچی هم خوري، دا به تره هم خوري او دا به د تره بچی